وګورئ دا چا چې دوه ودونه کړي وایي دا مولوي صاحب د دوه ودو ډېر خلاف دی. سړی که زستی د اول واده له ولا خلاف یم، زستی د اول واده له خلاف یم. اوله ښځه دې هم په تعویزه راګرځولی، په تعویزه یې راګرځولی چې یا نه طلاقه یې یا یې نه ویې یا یې نه پرېږدې. ته دویم واده یادوې؟ هغه څه هغه د یو ورځ په جاز کې روان یو سړی مې څنګ ته ناست و، کښېناستې بیا تعارف معروف وسولو، انو حال احوال وسو. څو ودونه لرې؟ ما ورته وویل واده خو نو یو لرم. ښه یو واده لرې؟ و عجبه نه ده. ته څو لرې؟ ویل زه 3 ودونه لرم. ښه ماشاءالله ماشاء. نو عمر دې څو دی؟ عمر چې یاد کړي ما دی سره بالکل نیم کال به څه مخ شاته و. ول نو ولې دا ودونه مال نو څنګه یې؟ ډېر ښه یم الحمدلله، ډېر بیخي ډېر راسه خوشحاله. مال درواغ مه وایه حاجي صاحب، درواغ مه وایه. ول ولې درواغ مه وایه؟ ما ورته ویلې په غاړه کې شی اچولی و، زړه رګون یې بند و، پلا دماغ یې کار نه کوي، اعصاب یې کار نه کوي، ډاکټر له تللی ولو. ما ورته نو څنګه دی؟ نو څنګه یې؟ ول ولا بند نو مال دا غاړه دې دا چی شروع اچولی دی، دا زړه دې دا رګونه دې ولې بند دي، سپرنګان ولې درڅه غواړي، اعصاب دې ولې کار نه کوي؟ زما دونه 21 که 25 کښنیانې حاجي صاحب نارې مه وه، نارې مه وه. ما زما یې واده دی الحمدلله، دا یو دی الله را باندې وپالي. نو تا 3 کړي د خپل حال څه پوښتنه دې کړې ده که نه ده؟ وایي ما څه ګردې ښځې خوشحالې. درواغ مه وایه. حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي د دنیا او د آخرت دی مثال دی لکه د 2 ښځو چې دنیا سمه آخرت به دې خراب شي، چې آخرت سمه دنیا به دې خراب شي، چې یوه خوشحاله کوي دا بله به خوا بدې شي، چې هغه خوشحاله کوي دا به خوا بدې. حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي یا ورزه ډېر انصاف کوه مه کوه. بیا پر لارې چې بیا کیسې لږ خاصه چې بیا داسې کوي چې والله مولوي صاحب ډېر په عذاب یم، داسې زامن په قول نه کوي، د زړې زامن نه وي، دی خو دا د غوړې په غم اخته وي، د زړې زامنو هېڅ سلام نه راچي.